سوات کې د میډیا کالوني پرانیسته د ستوري په موګه د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر کامران منګش ویلي دي چې ټولې صوبې صحافیانو ته به میډیا کالوني ورکولی شي. دوی ویل چې حکومت د صحافیانو د فلاح و بهبود لپاره په لویه کچه کار روان کړی دی. مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان رپورټ. سوات د ګرام کې د میډیا کالوني پرانسته په موقع صوبایي وزیر اطلاعات کامران منګش خبريالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د عام ولس او صحافیانو لپاره پارزان نرخ کورونو ورکولو لړۍ روانه کړې. دوی ویل چې سوات کې 209 کینال ازمکه کې د سوات خبريالانو لپاره تر 100 نه زیات پلاټونه مختص کړي شوي دي. यहाँ पे अहम इशू ये है कि एक तो ये जो महरूम और गरीब तबकात है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का है, उसके साथ ही साथ इसमें 40 कनाल जिसमें तकरीबन 100 हाउसिंग यूनिट्स वो स्वात के सहाफ़ियों के लिए हैं, जिससे सहाफ़ियों का देरीना मुतालबा कि उनको हाउसिंग की फैसिलिटीज़ मिले. په دغه موقع د هاوسینګ وزیر ډاکټر امجد ویل چې د عمران خان لخوا خلکو ته 50 لکه کورونو ورکولو عمل شروع شوی او دغه رنګه سکیمونه د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم کولای شي. په سوات کې ملیټنسي، په سوات کې زلزلې، په سوات کې سیلابونه دا غي سره زموږ صحافیانو حضراتو چې کم کوریج کړي دي، زموږ ډېر صحافیان شهیدان شوي دي، زموږ ډېر زخمیان شوي دي، زموږ د هر صحافي په کور کې سنه شکل کې خامخا غم راغلی دی. نو موږ خو نور څه نشو کولی، ګورنمنټ خو دونه دی چې موږ یې د خپل طرفه د خپل حکومت د طرفه د خپل ډپارټمنټ د طرفه هغو لږ کمپنسیټ کړو. د سوات خبريالانو لپاره د میډیا کالوني په اړه ځایي خبريالانو د خوشحالۍ څرګندونې کړي. دوی وایي چې د سوات خبريالانو ډېر په سختو حالاتو کې کار کړی. دا د هغوی یو ډېره غټه مطالبه وه، د ډېر وخت نه را روانه وه او موجوده حکومت ته دا کریډټ ځي چې هغوی دا مطالبه زموږ د صحافیانو پوره کړه. او زه توقع ساتم چې زموږ د سوات د صحافیانو سره به د حکومت دا مرستې او دا تعاون جاري. صوبایي وزیرانو کامران منګش او ډاکټر امجد په دغه محل ویل چې صوبایي حکومت عام خلکو ته هم پارزان نرخ او 3 کالو په قسطونو د کورونو ورکولو لړۍ روانه کړي چې پکې به ها خلکو ته تیار کورونه ورکول شي کوم چې حقداران دي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.